واوحينا الى موسى او وحي کړه مونږه موسی عليه السلام ته واخيه او ضرور ته ان تبوا چې تاسو جوړ کړئ لقومکم د خپل قوم د پاره بمصر بيوتا په مصر کې کورونه وجعلوا بيوتكم او جوړ کړئ خپل کورونه قبلة د عبادت زینا واقيموا الصلاه او قائم کړئ مونږ وبشر المؤمنين او زیر ورکا مؤمنانو ته. حضرت موسی عليه السلام او حضرت هارون عليه السلام ته وحي وشو. الله تبارک وتعالى وحي فرمایل چې دغه فرعون چې کوم تاسو عبادت خاني اړنګ کړی نو تاسو عبادت پرې دی ما چونکه مخکې مذاهب کې هغه مذهب په مذهب کې دا لازمي و چې عبادت با عبادت خانه کې ادا کېدو د عبادت خانه نه بغیر بل ځکه دا عبادت نه ادا کېدو چې کله عبادت خانه فرعون دا اړنګ کړی نو الله تبارک وتعالى دا لپاره حکم بدل کو چې تاسو خپل کورونو کې خاص زید چې د عبادت لپاره خاص کړي یو خاص زی په کور کې هم بل ځکه دا عبادت نه قبلېدو بلکې یو خاص زی متعین فرمایل چې په کورونو کې یو داسې زی جوړ کړي چې هغه خاص عبادت لپاره البته تاسو مونږ کوي. څومره مشکلات مخکینو امتونو ته د رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم پر رحمت او پتوفیل او داغه د رحمت د برکته مونږ او تاسو ته او دی امت ته څومره لوی سہولت دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شپږو سيزونو کې فضلت علی الانبیاء بست شپږو سيزونو باندې چې ماته په نور امت نور انبیاء کرام باندې فضیلت راکړې شوې دي. باقي کې یو دا چې وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما د پاره د زمکه هر خطه هر حصہ دا چې د مسجد ګرځول شوې دي. دا د امت او د امت د پیغمبر خصوصیت دي. یعنی مخکې امتونو کې دا نو یو مسلمان چې په هر ځای کې دی چې کله د عبادت وخت راشي د مانځه وخت راشي خو هغه په فضا کې دی په جهاز کې دی په سمندر کې په کشتۍ کې دی په غرونو کې دی په ځمکه باندې دی په اوچه کې دی په لمده کې په هر ځای کې چې اذان بکې اقامت بکې او موز بکې دا پابندي نشته څنګه مخکې مذهبونو کې چې خامخا به عبادت خانه ته ځان رسي بل ځکه ستاسو عبادت نه قبلي. دا د دې امت خصوصیت دی او د مسلمان لپاره څومره د سعادت خبره ده چې په کم کم ځایونو کې دی عبادت کوي یعنی په حواس کې دی په جهاز کې موږ کوي په کشتۍ کې دی په سمندر کې په کشتۍ کې موږ کوي او په صحرا کې دی الته کې موږ کوي په غرونو کې دی په غره د پاسه موږ کوي کم کم ځایونو باندې چې سجده لګي د قزینا په ورځ د قیامت د سجدي شهادت ورکي گواهی ورکي چې په دغه خوره په دغه ځای باندې د الله عبادت کړي څومره سعادت خبره ده. او دیو مسله دا معلومه شو چې په کورونو کې په کور کې دن ناسرنګ چې موږ تاسو ملمنو د پارزي جوړو د خوراک د پارزي جوړو دا بیډروم دی دا ډراینګ روم دی دا ډریسینګ روم دی دا فلان دی دغه شان دي د عبادت لپاره هم یو ځای خاص کول دا ضروری دی. د کور جمعات چې ورته وي پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک دي ترغیب ورکړي. نن د مسلمان په کور کې د هر څه د لپاره کمره او ځای متعین دي صرف د الله د عبادت لپاره ځای متعین دي چې په کم ځای کې وکړه بس کړي به یو نو نه وي دا څنګه ده بلکې د کور یو جمعات پکاره دی په کور کې دن هم یو مسجد وي یو ځای متعین وي الته کې باقاعده جنماز وي قران مجیدونه وي فضایل اعمال وي د حدیث کتابونه وي نور کتابونه او الته کې زنانه ورزي او الته کې چې د ناسته کول شي او هغه صفائی کېږي باقاعده الته کې اعتکاف ته زنانه کېني او الته کې چې دینو په کار چې نارینه فرض مونږ په کور کې وکي او سنت فرض مونږ په جمعات کې وکي او سنت په کور کې په دغه ځای کې وکي. نو دی کې د مسجد چې کوم تصور دی هغه په ماشومان په زړونو کې د بچپن نه چې هغه راوي کېږي باید د جمعات دی جمعات د آداب دی د ځای صفائی بکې ګندکې بینه وغیرہ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ترغیب ورکړي کور کې دنه یو مسجد دا د زنانو لپاره بالخصوص او ټول لپاره بالعموم دا پکار دی. نو الله تبارک وتعالى دوی ته فرمایل چې تاسو په خپل کورونو کې یو زینه داسې برابر کړئ چې الته تاسو عبادت کوئ واقیموا الصلاه او موږ قائم ساتي. اگر چې یو طرف ته د فرعون د ظلم او د تشدد خطر ده او عبادت خاني هغه رنګ کړی هر څه بل طرف ته دغه باوجود هم د مانزه د اقامت حکم دی واقیموا الصلاه د مانزه پابندي وکوي ځکه موږ د اسلام د لپاره داسې دی لکه څنګه چې د انسان د بدن د لپاره سر د سر نه بغیر انسان تاسو انسان نه وي لاش وي د شانتي د مانزه نه بغیر یو مؤمن ځان ته مؤمن نشي ویلي. د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې بین العبد وبین الكفر ترك الصلاه د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق هغه د مانزه دی. من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر قصدا عمدا چې مسلمان مونږ پرې دي دا کافرانه عمل دي دا کافرانو عمل دي. نو الله تبارک وتعالى په دغه سخت حالاتو کې چې فرعون دغه کورونه عبادت خانه ورځي لګیا دي الله جل شانه فرمایي چې واقیموا الصلاه د مانزه پابندي کوي وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو ته.